نن که په معاشره کې وګورې ته حق وینا وکړه والله دا وساته یاد مسلمانه ستا خلاف چې کوي د پټکي والا به کوي ستا خلاف چې کوي زما غوندې ګیره به یا به ستا خلاف کوي بونیر کې هلته کې یو پیر صاحب دی دفن دی پخوا وفات شوی نیک سړی به الله دې سره زموږ ټول مسلمانانو بس صرف هلته یو عالم دا خبره وکړه چې ای خلقو والله دا بابا هیڅ نشي کولی نه دا چاته اولاد ورکولی شي نه چاته نارینه اولاد نه زنانه اولاد ورکولی شي دا په خپله الله ته محتاج دی چې بابا نه زوی ورکوي چاله نه چاله لور ورکوي نه چاله صحت ورکوي نه چاله ښه ورکوي نه چاله بد ورکوي وروره یو پټکي والا او د یو ګیرې والا بوډا سړی راغې و غالم ته په مخ وزار ورکړی هغه بوډا و هغه سپین ګیری هغه نن په سټیج باندې ناست دي خلق عزت کوي خلق وله پیسې ورکوي او چې کوم عالم د دې قرآن نه آیاتونه پیش کول د الله رب العزت وحدانیت یې بیانو د الله سره شریک ختمو هغه عالم عزت نه کوي بلکې بېعزتي یې کوي اوسه پورې مسلمانه ما او په هغه مشرک کې فرق صرف دا دی چې هغه کلمه نه ویله ته یې سره د کلمې شرک کې کوم عالم چې دفاع کړې ده د هغه عالم خلقو له پکار دي چې د کومې علاقې دغه عالم دی دله نوم ورکوي راوچتې کوي په میډې وچلوئ ورته وایي چې والله دا د الله صفت بیان کړی د مخلوق نفي کړې ده دا به موږ اوچتو او داسې سړی الله اوچتوي لکه نبي علیه السلام به د کافرو خلاف کو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په بیت الله شریف کې ودرېده او د الله وحدانیت بیان کو کافر ووالو نن هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سنت په بونیر کې هغه عالم ادا کا چې په مخ وله یو ظالم غزار ورکړي ته په دې خوشحالېږي چې ما خلق سټیج ته راغواړي ستا تشبیح نه ورکوم که مې ورکړه د کافرو سره ورځي او د عالم تشبیح خو ورکوم چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سنت یې ادا کړي